د وارټیکل فارمینګ د لاندې د پیښور په بیلابیلو علاقو کې کروندې شروع دي چې پکې زمینداران ټماټر، کدو او نور ډېرې سبزۍ کري. د دې لپاره هر قسمه سبزي په لاین کې کرلی شي. امان الله زمیندار کوم چې د پیښور تحصیل شالم سره تعلق لري وایي چې د وارټیکل فارمینګ د دغه طریقې لاندې مې په دویم کال باندې هم د کدو فصل کرلی دی. کدوان دا خو مونږ یو 2 کاله وشو چې کوي. انا مونږ پټي وزګار او بس تو هم کړه وته وو تو هم پکې وکړو. بیا چې لږ راغړ شي ګوټ راګوډي کو ډاګې وته هی کو سیخ پکې ولګو او جالو ته وکړو. مخکې مې پیګني کړل او بس هغه دا 13 کاله مې پکې کدوان وکړل. دوی زیاته کړه چې د وارټیکل فارمینګ د دغه طریقې لاندې که یو طرف له د دوی پیداواري صلاحیت زیات شوی نو بل طرف له د فصل وخت هم زیات وي او د دې فصل د غونډولو نه پس دا په ښه ریټونو باندې بیا د ملک بیلابیلو برخو ته ځي. موږ سره 15 کسان خپل لګي پکې او 2-3 پکې مزدوران هم شي اکثر او پندو ته وړو. جاب شو کشمیر شو څه کسان یا خو وړي پنډای منډای ته پر هدای چې دا صفایو ځمکې نه وشتي د دې ریټ هم لږ ښه یم دا 1200 کې 900 کې خو پورې خبره چې ښه کوي خپل هر څه به راوړي بس حکومت دې کې داسې خاص هغه نه کوي. د یو 20 ورځې وشو تقریبا داسې 2.5 وشه به نور وایي. د کروندې نوې یا جدي طریقې خپلول د وخت ضرورت دی ځکه چې دا د زړې طریقې نه زیات د پیداوار صلاحیت لري او په دې طریقو کې وارټیکل فارمینګ یعنی په دې طریقه کې په پټي کې ډاګې لګولی شي او په هغې باندې تارونه راکاږي. بله طریقه دا ټنل فارمینګ یعنی د سورنګ فصل او په دې کې په پټي کې د اوسپنې یو سورنګ جوړولی شي په کوم باندې چې د پلاستیک راښکلو نه پس په دې کې فصل کیږي. څرګنده دي وي چې د پیښور نه علاوه اوس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د دغه طریقو لاندې کروندې کولی شي د کومو نه چې زمیندارانو ته ډیره ګټه ترلاسه کیږي. محمود الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، پیښور.